ضرور پوښتنه کوم د باچا خان یونیورسټۍ د واقعیت څنګه ګورئ چې دا کوم او بیا په دغه ورځ باندې وزیر راځي او هغه تقریبا هغه ته راجوړ شوی دی تاسو په څه نظر ساتئ؟ ډېر د افسوس مقام یو خو دا وزیر د ده خو تاسو هیسټري وګورئ چې د عمر د چا سره تېر کړی د کومو خلکو سره تېر کړی دو خو نه د ښځو سره تېر کړی نه د سړو سره تېر کړی دی خو په منځ کې پاتې شوی دی او بیا د باچاخان پوهنتون ته دی راځي نو په کار ده چې په باچا خان باندې ده خو یو څو خبرې کړې وې که نه دا خو زموږ د چارتي ستر مشر دی یو لیډر تېر شوی دی الحمدلله یو مقام خپل لري ده په هغې باره کې څه نه دي ویلي بله دویمه خبره ده چې د کوم سټوډنټ دا ترانه ویلې ده الف خان صاحب دا به د داسې کتلي ویلې وی دا د ښه ټکي یاده کړې ده د انډیا ترانه ووي په دې یونیورسټۍ کې دا ښه پري پلانینګ دی چې دلته دا ترانه ولې ویلې شوې ده په دې د جوډیشنل انکوایري کېنول شي او په دې د ښه پوره تحقیقات وکړي شي او زه یو ریکوست بل هم کول غواړم د کیمرې په سترګه باندې د وزیر تعلیم نه او د ډایرکټر نه او د باچا خان یونیورسټۍ ډایرکټر نه او د چانسلر نه چې تاسو سرجي د دې هلک نه او دا کم چې ورسره داسې په سینه باندې لاس کینو په دې ترانې ته په ادب ولاړ دي او دوی د انډیا ترانه دونه په مهذب طریقې سره اوري د دې خلکو نه دي انلایو د پاکستان ترانه ورولی شي چې دوی د پاکستان ترانه ورځي دوی راځي او دوی په یو پروګرام کې او بیا په یو سرکاري یونیورسټۍ کې د انډیا ترانه وایي دا د چا په ایمان شوی دا په دې کې د انکوایري وشي او دوی خلکو له د قرارواکي سزا ورکړل شي دا دومره غټ جرم وشو او دوی ایکسکیوز وکړو پسې خلاص شو نو صرف سټوډنټ خلاف کاروي کول یا وی سی په دې کې نه ګرم نه راځي کاڼي د یتیم په سر کاڼي د یتیم په سر شیر پوسه د دې سټوډنټ نه علاوه دا پروګرام چا ارینج کړی دی د دې منیجمنت څوک دا د یونیورسيټي وی سی دی کنه چانسلر دی کنه ډایرکټر دی کنه ټیچران په دې کې دی کنه پکار دا چې د دې خلکو خلاف هم انکوایري وشي سټوډنټ خو یو سټوډنټ په دغه یونیورسيټي کې نه په بل کې به داخل وایي په بل کې به وایي کیریئر نه دغه خرابېږي او نه د خلکو خرابېږي خو دا کم سرکاري خلک چې په دې کې ملوث دي د افسران د ټیچران د پروفیسران په کار ده چې د دې هم انکوایري وشي دا ترانه به دې یاده کړي په رب قسم کوم ماله یو ټکي هم راځي ماله د انډیا د ترانې یو ټکي هم نه راځي او د غونډې ترانه ویلې ده ده ویلې ده دا د چا په ایمان ویلې ده بیا وزیر راځي او سیاسي تقریر کوي که نه نو دله په تعلیم خبرې یا افتتاح نه وه پکار شیرپو صاحب دا د څه شي وزیر دی ته د دې خلکو د دې ګورنمنټ د دې منیجمنټ خلکو د حال وګوره دا دومره بره حالات دي او دوی د باچا خان پوهنتون ته راسي د نه په یونیورسټۍ باره کې خبرې کړي نه د تعلیم باره کې خبرې کړي دي نه د نورو څه ویلي دي دا داسې وزیر راځي دي د سره پلانینګ دی چې دوی زه ته ځم زه به څه ویم او زما څه پروګرام دی ډېر افسوس مقام دی